تهجد کې وایي چې یا الله ما وبخه ته به د خور او د لور حق ووایې ته به د شپې په تهجد کې الله ته وایي چې ما وبخه قسم په خدای که دې وبخي دا د بنده حق دی چې څوک بنده نه معاف کړی الله د بنده حق نه معاف کوي ته به بېعزتي د الله د بنده کې ته به په تهجد کې د الله نه معافي غواړې لاول لاړ شه د هغه نه وغواړه تا دلته 1 او 2 او 3 لاکه روپۍ د غریب ګاډۍ والا مزدور نه وهلي او د شپې الله ته وایي الله ما دا 3 لاکه روپۍ وهلي خو ما معاف کړي څنګه معاف کړي ته لاړ شه لاول غریب له دا 3 لاکه روپۍ ورکړه تا وهلی د خور لور حق دی د جایدادو ځینې کسان وایي خپلې خور له سرسایه ورکولی شو تپوس ډېر خلک سرسایه ورکولی شو خو جایداد یې څه دي ورکړ نه که نه لاول هغه ورکړه بیا به سرسایه ورکړې ته په ویش کې د خپل ورور نه زیاته وهې زه ټولو باندې اواز کوم زه څه پردی نه یم راغلی او نه مېلمه یم دا ټوله ټیکدارۍ مې خپله ده زه هم ستاسو بچی یم زه تاسو ته یو سوال کوم په دې خپل چاپېرچل کې که تا د الله د بنده حق وو او الله بنده درته معاف نه کړو قبر ته لاړې نو په خدای یقین وکړه دا کونډه نه ده دا به دې دیس ته د هغه پورې پرته وي چې څو د دې الله بندګانو نه یې معاف کړی د دې وجې نه ټولو ته دا سوال کوم چې څوک ویش کوئ ویش ډېر په احتیاط کوئ او دا خبره پکې کوئ وایي دا ډېره ستا شوه او لږه زما شوه د یو پلار اولاد یې کروړ د رور نه سوال هېڅ پیم نه کېږي په دنیا کې د ټولو نه ښایسته رشته د رور رشته ده د هغې نه بعد د تره رشته ده کوم کورونه چې په یو بل کې وران دي که نه خپل بچي ته چرته هم دا مه وایې چې د خپل تره سره خبرې مه کوه وایه دا ستا تره دی زما رور دی زه به دې خفه یم خو ستا تره دی ته یې خیال ساته ته بیا ګوره دا ماحول څنګه جوړېږي ته د ماشوم پر ذهن کې دا خبره واچوه چې تره ستا تره دی تره ستا تره دی په دې منبر باندې به دا خبره یا مناسب یا به دی زما والد صاحب موږ ته څه وایي وایي بچیه زما د وروڼو خیال ساتئ دا زما د مور پلار نښې دي دا یوه خبره زما بړه داسې لګېدل نه که نه زه چې خپل تره وینم په ذات د خدای مې د قسم په ډېر ذمهوار ځای ناست یم زما پې سترګې خوږېږي زه زما پلار وایي دا زما د مور پلار نښې دي زما د وروڼو خیال ساتئ قدرمنو دا ژوند ډېر مختصر دی خبره راغونډومه دا ژوند ډېر مختصر دی او ډېر لږ دی که په تاسو کې څوک ډاکټر دی که څوک انجینیر دی که څوک پروفیسر دی که څوک لیکچرر دی که څوک ذمېدار دی که څوک کاروباري دی او که څوک خپله دیاري او مزدوري کوي دیارۍ او مزدورۍ والا د دې معاشرې د ټولو نه نران خلک دی نو ټول په یو اواز ووایه الحمدلله خو موږ به الله تعالی له ځو موږ به الله تعالی له ځو بله ورځ د ابوهي نه یو کس ټلیفون وکړو د پېشمني په ټیم زما یو بیان په مارکیټۍ کې 8 بیانونه مې وکړو خو مارکیټۍ او دروشخېل او پیر بګلو کې غالبا چې دا خبره ما هلته هم وکړه په دې 3-4 کلو کې د ابوهي نه یو کس ټلیفون وکړو د پېشمني په ټیم ما دا کس وایي مفتي صاحب زه ستا درسونه اورم ما خدمت وایي وایي زما د وریجو کاروبار دی الله هر څه راکړلي او ټولې خبرې وکړې ما زما لایق خدمت سره ما یې دومره اوږد تمهید ولې تړي هغه وایي د شپې اوږدې دي که لنډې ما ورته ویل ډېرې اوږدې دي او ډېرې لنډې وایي ډېرې زیاتې اوږدې دي او د هغې نه بعد هغه یوه خبره وکړه نو زه پرې لږه هینګ غوندګي شوم وایي په ما کینسر دی وایي ما بېګا ټوله شپه 2 سېکنډه خوب نه دی کړی وایي ما ته صرف دوا وکړي چې ما نه خدای دا بلا لري که تاسو روغ یې او د الله په کور کې ناست یې او زما اواز څوک اوري او په صحت روغ یې ووایه الحمدلله که نه چې کلینیک ته وننوتې که نه او په کلینیک کې بهر په تا کې مرش دی خو چې تا د ډاکټر د هغې تشخیص نه دی کړی ته روغ رمټ یې خو که تا د دنګه ډاکټر ووي چې ستا په ټسټ کې دا مسله ده یقین په خدای وکړه که د خپې نکاح وکړو بیا به تا په سټریچر کې وړي یا په کټ کې بس سړی او سړی ولیږي موږ له الله تعالی ژوند او عزت او مال او بچي او صحت راکړلی د دې دپاره ځوان هلک نه دی وایي د ځوان یو مونځ د پیرۍ ده او یو مونځونو نه افضل او اعلی ولې دی دا ځوان نه دی د ده زنګونان مضبوط د ده مټې مضبوطې د ده دماغ پسې د ده نظر صحیح کار کوي د ده غوږونه صحیح کار کوي نو چې دی الله تعالی ته سجده کوي او الله ته د شپې ژاړي الله تعالی ډېر خوشحالېږي د دې وجې نه نبي علیه السلام فرمایي ابکو وان لم تبکو فتباکو ای ژاړئ که ژړا نه درځي الله تعالی ته د ژړا شکل جوړوئ الله تعالی ته د ژړا شکل جوړوئ ځکه الله تعالی ورکړې والا ذات دی د الله تعالی نه علاوه د دې دروازې نه د کسان لږ راپاسئ دا خلک را روان دي د ډېر وخت نه را روان دي د جومات دم نه دې طرف ته لږ راشئ زه اوس دوا کوم بس دی پروګرام ختموم که دا کړکۍ څوک کولاولی شي الله خوشحاله کوي ځواني کولاو کړي قدرمنو عزتمندو ډېر محدود وخت او ډېر لږ وخت دی د موټر
په مخکې وروسته کې زما نه نوم هېر شو ستن دی چې هغه هلک راته وشوی منظور خدای دې قبر د نور نه ډک کړي الله دې جنت الفردوس د ټولو ځوانانو مردګانو سره نصیب کړي د چا په وهم ګمان کوه چې ماسخوتن به دی په من کې نه دا په یو ګروند کې هلکان کرکټ کوي د دونه چې ناڅاپه هلکان لاړ شي یو هلک دې لاړ شي دوی داسې حق په له دې په راګیر به ګیر ګوري زموږ ملګری چې شو د یو هلک په سل ملګري په فیسبوک باندې به 1 لاک فالوورز دي په انسټاګرام باندې په څومره ایپس چې دي خو قبر ته یو سړی نه دوا نه لاړ شي د منظور په قبر څو ملګري ودرېږي د ورځې په دنیا کې د داسې خلکو سره تعلق ساتل پکار دي چې ستا د مرګ نه بعد تا ته ووایي چې یاره الله دې وبخښه په دې خوا زه خیره کې یو سړی و سپین ږیری و ما هغه به یې ویل چې صرف زما سره دا نوز وکړه چې زه راځم ته به ودرېږې نو هغه وایي زه نه ودرېږم خو زما اړه نه صبرېږي په دې کرسۍ به کېناست و هغه چې وفات شو د ماسخوتن د مانځه نه بعد جنازه وه موږ د ماښام د مانځه نه بعد په مدرسه کې 4 قرآنونه وبخل نه یې زوی و نه یې د کور یو فرد و موږ وی یا الله تعالی دا د ده په حق کې به خو د خپل د دې علم ډېر قدر کړلی د دې دنیا نه تللي چې د دې دنیا نه د فرعون په شان د حامان په شان غټ غټ جابران بادشاهان تللي دي او د نبي علیه السلام په شان هستی کې هجرت انتقال کړی دی نو دې کې څوک هم د پاتې کېدو نه دي پہلے تجھے بچپن میں برسوں کی لایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے